ما دا ویلی و چې زړه د څه شي نه بیماریږي. څلور سیذونه د زړه د پاره زهر قاتل دی. کله چې زړه باندې دا سیذونه ورغلل، هر څومره تندرست زړه چې دی هغه به بیماریږي. قلب مریض او سقیم به ترې جوړېږي. دا څلورو سیذونو نه به انسان ځان ساتي. په هغې کې ټولو نه اول زهر، ټولو نه اول خطرناک قسم ته وایرس، هغه فضولګویي ده. څه شی؟ فضولګویي، بې فایدې خبرې کول، ټر ټر کول، ټوله ورځ ټر ټر کول. چې دا خلک په مجلسونو کې ناست وي، حجرو کې ناست وي، ټوله ورځ ټر ټر کوي. دې ته فضول بحث، فضول گویی، فضول کلام وي. بیکاره خبرې، بے ځایه خبرې، گپونه شپونه، دا انتهایی خطرناک او انتهایی مهلک وایرس دی د زړه دپاره. ځکه چې ته خبرې کوې نو یا به غیبت کوې، یا به بهتان تړې، یا به چغلخوري کوې، یا به فحش گویی کوې. یو دی د الله د دین خبرې. لکه نوح علیہ السلام خپل قوم ته وی، الله ته وی، فریاد ورته کوي، الہ العالمین ما کالونا دوی رب طرف تراو بلل. نو هغه ټول عمر دعوت و تبلیغ کارو کو جائز ده. خبره د دین خبره دا جائزه ده، د حق خبره دا جائزه ده، خلق ته راهبری او راهنمایی کوي جائزه ده، خلق له قرآن خای جائزه ده، خلق له سنت خای جائزه ده، خلق قرآن و سنت طرف ترابلې جائزه ده. یو د فضول خبرې، گپونه شپونه، هغه دغه لړې چړې ناکاره خبرې، نو دا ډېرې مهلکې سخته لویه ګناه ده. او لوی علما چې څومره دي د هغوی متعلق راځي چې هغه به اکثر خاموش وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام متعلق هم راځي چې اکثر اوقات به پیغمبر علیه السلام خاموش وو. څه شی به وو؟ خاموش. د دین خبره به چې نه وه، د الله خبره به چې نه وه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فضولګویي نه کوله. دغه وجه ده چې موږ وایو چې د حد نه زیات احادیث چې دي، د لکونو او د کروڑونو په تعداد کې چې کوم احادیث دي، دا ټولې د پیغمبر خبرې کېده. که څوک پې خفه یو، که څوک پې خوشحال. ګوره دا قانون دی چې کله ونه پاتې شي یو څو کاله، هغه شاخونه وباسي، بې ځایه شاخونه. بیا چې کله پوی مالی وي، هغه قینچي راواخلي، هغې نه هغه بې ځایه ډکي کټ کي. زبعن الدین دی ته وایي. دا بدعات ته کټ کی. هر څو کاله پس انسان ورو گمراه کیږي، رواجونه د سنت ځای نیسي، سنت رخصت اخلي. دا ودونه اول نه داسې نه و چې په دې کې کنجرانو ډمامې غږېدې، بوډاګانو نه پوښتنه وکړه، ورو 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 سنت راتلو 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 ګډېدو ته لاړ. اوس سنتو کې خلک ګډېږي. واده څه شی دی؟ سنت دی او خلک پکې ګډېږي. عبادت کې خلک ګډېږي، عبادت کې خلک کنجري راولي، عبادت کې خلک ډېګونه ولګوي او ګانې پکې غږوي. دا د اولې ورځې نه وه دا ګناه، رو رو جوړېده، رو رو جوړېده، جوړه شوه. دغسې بلا شی شاخونه وکړي، ناکاره شاخونه، علما راشي هغه کټ کوي. دا دین نه دی، دا بدعت دی، دا شرک دی، دا رواج دی، دا رسم دی، دا د خلکو هغه ناکاره عادت دی، دا منګړت حدیث دی، دا ضعیف حدیث دی، دا معنعن دی، دا خبر واحد دی، دا چې کم دی لا اصل له دی، دا کذب دی پر رسول الله، دا د قرآن خلاف دی، دا د سنت متوارثه خلاف دی. یو یو کټکۍ کټکۍ سوچه شی پاتې کېږي. او کم چې د شیطان بچی وي هغه په دې ځای کې شبهات پیدا کوي. وګوره دې حدیث نه مني. هر حدیث نه دی. دا خو بلا شی کروڑونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیاته خاموشي تېره کړې ده.
درویش کاله زندگی ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث مبارک کې راځي چې زیاده تر به خاموش وو، عبادت کې به چې ولاړو پښې به و پړسېدې، نو عبادت کې هم سړی نشي غږېدی، کوروالی ټیم کې هم سړی نشي غږېدی. نو درویش کاله کې خو 11 کاله شپه ده، خوب کوي په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم. 11 کاله ژوند پاتې کېږي، په هغې کې بیا بعضې کارونه خفیه دي، پیغمبر علیه السلام یې کوي، خاموشي ده پکې. بیا هم 1 کروڑ روایتونه، پلنکي د 6 لاکو نه دا چاڼ کړل، پلنکي د 12 لاکو نه دا چاڼ کړل، پلنکي د 1 کروڑ نه دا چاڼ کړل، پلنکی وایي چې ما 1 لاک روایات جوړ کړي دي، پلانی وایي چې ما 2000 جوړ کړي دي، پلانی دا وایي پلانی. دا ټوله د منګړتو روایاتو د برکته امت تباه او برباد دی. څوک چې رواج کوي روایت پیش کوي، څوک چې درویشتم سوراتونه وایي په رمضان کې درویشتمه شپه باندې منګړت روایتونه پیش کوي، او داسې منګړت نه، خو په متولاتو کې هغه روایات موجود دي او هغوی د هغې توثیق هم کوي. څوک چې قضاء العمري کوي زمونږ د کتابونو حواله ورکوي. اوس چې شیعګان لګیا دي چې څومره ګندګي په فیسبوک باندې خوري، ټوله زمونږ د کتابونو حواله ورکوي. څو ورځې مخکې د لیواتت مسله چیړ کړې وه، چېرې هلکانو سره بدکاري، نو د شیعه یو ملا د شهریار نامه یې ده، سرچ کا هغه په دې باندې بېشماره کلیپونه وکړل، ټول ستا د کتابونو حوالې ورکړي دي. ستا یو عالم او مشر نه دی پرېښی چې د هغه متعلق ستا کتابونو کې نه وي چې هغه هم دا کار کوو، هغه هم دا کار کوو، هغه هم دا کار کوو، پلاني هم دا کار کوو، ستا د کتابونو حوالې دي. نو ته به څه وایې چې دا رښتیا دي؟ زمونږ علماو دغه کار کړی، تر امام شافعي پورې خلکو لیکلي دي چې امام شافعي هم خځې سره العیاذ بالله د شا د طرفه د کار قایل و، وایي اخر ټایم کې بیا کیدی شي رجوع کړي. ستا دا یقین دی چې امام شافعي به 1 کالو پورې دا کار کړی؟ دا ستا کتابونو لیکلي، ښه مستندو کتابونو دي لیکلي. شیعګانې دله حوالې درکوي، ته پې غلی، ولې غلی؟ جواب نشي کوی. تا ټول عمر ویلي دي چې دا زمونږ کتابونه دي اسمان نه راکوز دي. نو چې اوس هغه درته وایي چې ستا آسماني کتاب کې دا دي، نو ته چې غلی نه شي تا سره بله لار شته؟ زما غونې سړی به یې وایي، ځکه چې ما مخکې ویلي دي چې دا ټول د ګندګۍ نه ډکې بلاګانې دي، اوس هم وایي چې ګندګۍ نه ډکې بلاګانې. ښې خبرې هم پکې شته زمونږ کتابونو کې، بدې خبرې هم شته. موږ یې قرآن سره تلو، د انسان کومه خبره چې د رحمان خبرې سره برابره ده، سنت سره برابره ده، هغه زمونږ خبره. کومه خبره چې قرآن او سنت نه خلاف ده، هغه زمونږ خبره. هغه اغیار راغلي دي زمونږ په کور کې ګندګي